وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ د علاج لپاره یو ذریعہ تیوز غدو چې د تیوز په ذریعہ باندې د یو انسان علاج وشي خو دغه لپاره شرط دغه دی چې د شریعت په حدود کې د نه دغه علاج شي د شریعت د حدود نه بهر علاج نشي یعنی کومه دعاګونه چې په قران او حدیث کې راغلي دي چې د هغه په ذریعہ باندې علاج وشي یا نه داسې الفاظ استعمال شي چې پاکه شرک نه وي د شرک بیغه نه وي پکې داسې طریقې سره دغه علاج وشي دویمه خبره د جادو اثر نو چې کوم کسونه عاملین دي هغه ته د جادو اثرات د ظاهر نه معلومیږي یعنی یو انسان چې دی وکسي هغه ته د اندازه ولګوي نو د ظاهر نه پته وته لګي چې په دامن د جادو اثرات شته یا نشته دغه نه علاوه دغه دعوا کړل چې دغه تیوز په پلان کیږي کې شاخته یا پلان کیږي کې شوی دی یا زه پیرینه په ذریعہ باندې دغه تیوز وروړم نو دا خلاف شرع خبره ده او حدیث شریف کې رسي چې من اتا کاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد چې کوم کس چې کاهن ته ورغی یا عراف ته ورغی کاهن نجومی چې هغه د یوسف په ذریعہ باندې یا د غیب د خبر ورکولې دعوا لري نو داسې کسون ته کسړای ویر شي او د دې تصدیق وکړو د دې خبره تصدیق وکړو یا دغه حدیث د وعید مته داخلي شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین باندې کفر وکړي نو دغه ډیر سخت وعیدات دي دا اسه په وهم کې د مبتلا کوي سړی چې پلان کې تیوز درمند کړای ته په خپل خپلون کې درمند شوی دی دا خبره به بنیاد دي دغه هیڅ حقیقت نشته